دا ګیره چې څوک خوري یا د موټي نه سیوا په بره وړه کې کته نه موټي نه کموي نو دا کم یو ویښته چې د غورځولی دی او یا یې خرایلی دی د موټي نه کم کړی دی نو د دغې ویښتو په ځای باندې په قبر کې به دته ماران ننښتي هسې ته ووایه چې په دې ګیره کې به څومره ویښته د شمار نه بار دي انلیمیټډ دي پته نه لګي چې شمار کې څومره دي هسې ته ووایه چې قبر کې د بسې دومره ماران او لړمانان ننښتي د دې کې یو واقعه راغلی و د کراچۍ کې یو کس مړو او د هغه د قبر نه څه وخت پس بیا څه چغې راختې یو عالم یو واقعه لیکلې کتاب کې د هغې نه څه چغې راختې نو خلک وایي چې دا به یا روغ یا مړي خو ولې چغې راخېږي نو د غټو غټو مولیان نه تپوسونه کړي هغه وایي چې داسې چغې دي جو بیا خیر دی ویس پړی ژوندي وایي کیدی شي تاسو باسې ښخ کړی خو هغه چې کله راښکاره کړو د هغې کس دومره غټه غټه ګیره و ګیره یې راختلې وه نو هغه چا چې ښخ کړی و نو هغه وایي دي چې مونږ ښخاو نو ده ښه ښکلی جامت کړی برابر جامت یې خو دې چې مونږ ښخ کړو دفن کړو دې که برابر و جامت یې کړی اوس چې مونږ راوباسو ښکلې سوچه ګیره دی برابر توره نو دا څنګه حساب دی مولوي صاحب اوس سوچ کوي چې اوس د کوم ځای نه جواب ورکړم داسې حساب شوی هغه وایي تاسو داسې کار وکړئ چې دې ګیرې نه یو ویښته راوباسئ دې ګیرې نه یو ویښته رابار هغه چې د ګیرې نه ویښته رابار کړو نامار د ویښته په شکل کې پسې نښتی چې هغه ګیره د هغه په مارانو په شکل باندې جوړه شوې وه تا به وایي چې دا ګیره ده چې ټولو خلکو نه پېژنده او اصل کې هغه په هغې پسې ماران نښتي دا ګیره ته یو ډکی راایستی دی نو هغه مار نو هغې کسانو واپس دفن کړی دی چې خفه کېږي ما دا ژوندی نه په ده باندې عذاب د ګیرې یو لاڼ وړوکی عذاب ده دې نه غټ غټ نور هم دي خو یو وړوکی دا